ویریبل وایو. ویریبل څه دی؟ ویریبل دا متغیرات وایي. متغیرات، متغیر د لفظ معلومیږي چې هغه څه به کېږي؟ بدلیږي. وینې متغیر څه ته ویل کېږي؟ چې بدلیږي. مثال یې څه رقم دی؟ لکه موږ په الجبرا کې استعمالوو ایکس وای او زد. وینې د ایکس وای زد چې کوم دا د انګریزي توري دي، خو لیکن دا چې دی دا په الجبرا کې موږ استعمالوو ایز ا ویریبل، د متغیر په تور باندې. د دې خپل ویلیو راځي. وینې د ایکس یو شی مرادي، د وای څه بل شی مرادي، د زد څه بل شی مرادي. لکه اوس ګوره موږ مثال ورکوو په الجبرا کې مثال یو سوال راځي، مثال تعالی وایي ایکس جمع 5 برابر 10. اوس چې چا الجبرا نه ویل هغه په دې نه پوهېږي چې د دې څه مقصد دی. د دې ټیک شول؟ ایکس جمع 5 برابر 10 څه معنا ده؟ چې چا الجبرا ویلي هغه په پوهېږي چې د دې ایکس خپل یو ویلیو ده. وینې یو خپل عادت په دې کې پټ دی. نو د ایکس خپل مقدار دی. ویلیو ته موږ مقدار وایو. نو موږ به څنګه کوو؟ بظاهر چې ته ورته وګورې چې ایکس جمع کې په 5 کې نو 10 څنګه جوړ شو؟ دا خو نه جوړېږي. ایکس ته په 5 کې جمع کې 10 څه رقم جوړېږي؟ خو نه جوړېږي. نو د دې معلومه خبره چې په دې ایکس کې یو عادت پټ دی چې هغه موږ جمع کړو د 5 سره نو به 10 موږ له جواب راځي. صحیح شول؟ لیکن اوس بظاهر چې ته راولاړ شې چې 5 کې د ایکس څخه ته دې عادت پکې جمع کړي چې 10 جوړېږي، هغه موږ ذهن کې چې یا په دماغ باندې موږ زور ولګو هغه 5 راوځي. معنا 5 جمع 5 برابر 10 جوړېږي. پوه شولې؟ اوس دا طریقه به ته نه کوې چې خالي پر دماغ زور ولګوې، بس دا رقم بیا په زراو حسابونه راځي. وینې په هغه کې چې کوم دی هغه بیا ته په دماغ چې هر څه زور ولګوې تا ډېر ستړی کوي. نو موږ ته دا طریقه موږ نه استعمالوو چې په دماغ زور ولګو. دغه طریقه چې دا غلطه ده. نو صحیح طریقه یې چې ده کلیه موږ ته په الجبرا کې دا ده، دا 10 څه دی؟ دا به رامخته کې تر 5. وینې او 5 به د هغه څه منفي کې د ایکس ویلیو به تا ته معلومه شي. معنی د ایکس مقدار به تا ته معلوم شي چې د ایکس قیمت څو دی. نو ته به راولاړ شې څنګه به وکړې؟ ایکس برابر 10 رامخته که 10 منفي 5. صحیح شول؟ اوس چې د 10 څخه چې ته 5 وباسې څو پاتېږي؟ 5 پاتېږي. نو ته به راولاړ شې ایکس برابر 5. جواب موږ له رالی چې د ایکس مقدار یا ویلیو څو ده؟ 5 ده. په پوه شولاست؟ نو ویریبل چې کوم دي، ویریبلز دا په الجبرا کې ډېر اهم شی دی چې هغه موږ ظاهروو په ایکس وای زد باندې. نو کله ایکس استعمالیږي، کله وای، کله زد. خو دا لازم نه چې خامخا دا توري استعمال شي. د هغه پر ځای باندې موږ ایم استعمالولی سو، بیم استعمالولی سو. وینې چې هر توري استعمالېږي، لیکن چونکې عام طور دغه توري استعمالېږي نو دا لازم نه چې خامخا دا توري به استعمالېږي. خو دا ویریبل دي، څه معنا؟ متغیر دي. نو موږ یو سوال وکړو چې متغیرات په الجبرا کې څه کار کوي. بل سوال مثال درله رالی وای ایکس جمع 7. وینې ایکس جمع 7 برابر 20. دا رالی ایکس جمع 7 برابر 20. اوس ایکس چې په 7 کې جمع کې هغه کې څه رقم 20 جوړېږي؟ کلیه ما در وښوله. به ولیکې ایکس وینې برابر 20 منفي 7. دلته موږ 5 نه ولیکل. اوس د 20 چې 7 وباسې څو پاتېږي؟ 20 7 وباسه. 13 14 15 16 17 18 19 20. 13 پاتې شول. نو موږ ته 13 جواب رالی. نو موږ ته د ایکس قیمت هم معلوم شلو. د ایکس قیمت څو دی دلته؟ 13 ده. معنا دا ده چې ته جمع کې د 7 سره دا موږ له 20 جواب راځي. لکه دلته چې موږ 5 په 5 کې جمع کې 10 جواب راځي، د ایکس قیمت موږ له څو راوتی؟ هغه 5 راوتی. نو دا په الجبرا کې دا ویریبل دی. په دې باندې به سر خلاصوي.